عنایت الله مې نوم دی AC فرست 400 یم د زموږ نن سبا چې کوم پروګرامونه زموږ د راتلونکي نوی DC چې کوم راغلی دی د شروع کړی دی یو خو ټول په دې ډسټرکټ کې مخکې چا کلي کچهري نه وه کړې اوس هر جمعې په ورځ چې دی په هر سب ډویژن کې شبقدر کې تنګي کې 2 کلي کچهري وشوې او دلته د خلکو مسایل او هغې باندې موږ کار شروع کړو دویم دا دی چې موږ د صفایي مهم آغاز کړی دی دریم دا دی چې موږ یو کس چې دی زموږ AC هغه کمپلینټ سینډ مقرر شوی دی عدنان ابرار نومي دی نو موږ غواړو زموږ DC صاحب دا فرست پرایورټي ده چې د دې خلکو ته زیات نه زیات سهولتونه ورور چې په هر شکل کې چې څه ناسري چې موږ دې خلکو ته کار ورله وکړو سهولتونه ورکړو او DC صاحب موږ ته سخت هدایات دي چې هېڅ قسم تاسو زموږ کوتاهي نه برداشت کوئ په کار کې بل دا دی اوس روانو دغه کې د پولیو پروګرام روان دی هغې باره کې DC صاحب په خپله ځي موږ AC ګان چې کوم زموږ ملګري دي افسران دي موږ په خپله هر یو ځي ته ځو چیکینګ کوو د ټیمونو چیکینګ کوو د هغې مانیټرینګ کوو بل دا دی سهار وختي چې دی زه په انټرچینج باندې ټرانزټ پوینټ باندې زه ما چیکینګ کولو باقاعده زه ولاړم ګاډي مې څارول نو زموږ انشاءالله د موږ وایو چې موږ ټول لګیو چې د ډسټرکټ لا زیات نه زیات موږ خپل خدمات ورکړو خو خلکو ته هم خواست دی چې یاره زموږ په ښه کارونو کې مرسته وکړي او چې کوم ځای کې موږ نه کوتاهي کېږي موږ ته نشاندهي وکړي چې هغې خلاف د هغې باره کې موږ ځان نه کمې لرې کړو او موږ د عوامو لپاره زیات نه زیات سهولتونه ورکړو صاحب یو بلې پوښتنه تاسو نه دا تاسو د کلي کچېري حوالې سره خبرو وکړه کلي کچېري په سویم تاریخ ته کوم ځای کې ده او دې کې به کوم کوم افسران چې ډېر ځلي هغه به په دې کې موجود وي او عام عوام هم دې کې شرکت کولی شي که نه دې کې چې دی که نه ټولو عوام او د هغې ځینې نمایندګان چې د کوم علاقې لکه دې جمعې ته انشاءالله په 400 کې پروګرام دی د کلي کچېري DC صاحب به وي زموږ AC صاحبان به وي هغې سره متعلقه افسران چې کوم دي هغه به وي او عوامو ته خواست دی چې یاره لکه چې هغه خبرې وکړي چې کم اجتماعي خبرې انفرادیت نه دې ځان وساتي صحیح ده بله یو پوښتنه زه تاسو نه کوم چونکې تاسو د ډسټرکټ 400 مشران یې موږ وګورو په داسې دوکانداران شته چې هغې سره د غیر معیاري چپس چې کوم دي د ماشومانو د خوراک د څیزونه چې دي هغه کل عام خرڅېږي او بیا د هغې په وجه باندې ماشومان د مختلف قسم بیمارو سره مخ کېږي نو آیا د دې مخنیوي دپاره تاسو هم څه قدمونه په پورته کوئ که نه لکه DC صاحب واضح هدایات دي اوس ګوره موږ لکه 10-15 ورځې وشي چې کار هغې راغلی دي نوي نوي کارونه شروع کړي دلته نوي نوي دغه کوي که نه او هغه په خپل هم هلو ځلو کې موږ ته شپې 8-9 پورې ناست یو په دې وجه چې یاره موږ خپل پلانینګ وکړو موږ خپل پروګرام خو دې کې ټایم به لګي انشاءالله دا چې تاسو کوم سوال وکړو د چپس باره کې دا به انشاءالله موږ حتی الوسه کوشش کوو چې دا غیر معیاري شیزونه 2 نمبر شیزونه ان هایجینیک شیزونه چې دا موږ د دې خاتمه وکړو دې کې د میډیا والا هم کردار پکار دی زموږ ستاینه پکار ده د عوامو ته هم پکار دی چې موږ ته د داسې دوکاندارانو نشاندهي وکړي د خلکو ته هم پکار دی چې یاره موږ سره مرسته وکړي نو دا ټول کار په اجتماعي طور ختم کېږي انشاءالله ډېره مننه مهرباني